ځای کې ستا د برکت نه د مقتدیانو مونږ د یو نه والو 19 ته ورسېد. دا لږه خبره ده. د مازوماج ماشومانو ته ناظره ښې، زه خو په ناظره فخر کوم، دا د ما سره ناظرې ماشومان هم شته، زه پرې په خدای قسم فخر کوم. ما یو شاګرد راغی، لکه څه کار کوې؟ وایي چې څه نشته. چې څه نشته نو دا ما ته ډېر قهر راوړی. وایي څه نه کوې؟ وایي بس څه چې نشته نو. نو باباجي به خبره کوله، خدای دې وبخي، هغه به چې څوک څه نه کوي دا کا سړی وي، یا د دین کار کوه یا د دنیا کوه، خو دا مه وایه چې څه نشته څه نه کوم. مې څه امامتي نه چې وي غټه امامتي مې ده، نو امامتي چې شته نو درس نشته، نه چې درس نشته. مې ماشومان نشته چې اوس راغون چې قرآن ورته وښیي، نو چې د ناظرې خو را سره بلا وړلې دي، نو مې نیکبخته ته څنګه وایي چې درس نشته؟ غټ درس خو ستا دی چې ته ورته ناظره او نه ښیې، نو ماله بخاري له نه راځي. ته ورته قرآن تعلیم د بر او بازه بربا، نو دی به د قرآن شریف تلاوت کې دی نه لوی درس بل کم دی. عالم ته او طالب ته به سپک نه ګوره چې دی په جومات کې الف د بر او بازه بربا ښي، دغه د سر تاج مې دی. فخر پې کوم فخر، شکر دی خلکو ته قرآن ښیي، د دې بچي د برکت نه خو نن ډېر خلک د الله قرآن وایي. حافظ ته به سپک نه ګورې، د ده د برکت ته د خلکو سینو ته د خدای قرآن وردن نه شي. قاري ته به سپک نه ګورې، د ده د برکت نه خلک قرآن په صحیح طریقه ولولي. ملا ته به سپک نه ګورې، صرف او صرف چې په جنازو کې خلکو ته تقریرونه کوي او د خلکو اصلاح کوي، په خدای قسم کې دا دې وخت کې عظیم جهاد دی. دې دور د فتنې ته وګوره، پټې خدمت هم چې د علم کوي، پټې خدمت سپک به نه ګورې، که سپک دې ورته وکتل نو ته بیا بېکاره شې، تاکې د ایمان پوره نیمګړتیا ده. ډېر خلک نن په دې ملایانو پسې په سوشل میډیا لګي، ډبل میکونه کولو کې دا مولا داسې دی او دا مولا داسې دی، دا مولا داسې دی، دا مولا داسې دا کې نه کېدو مولا داسې دی. راشه کېنه مولا سره مولا کې غلطي وي، ما کې بره دنیا غلطۍ وي، زه راته اوس نه وایم د غلطو ډکې مجسم یم، نو ما پوهېږه چې مولا صاحب دا غلطي ده، دا بیا مه کوه، زه به نه کوم. ما سره راشه کور کېنه، پیالې چای به هم در باندې وڅښم، که ما کې څه غلطي وي نو ما ته مخامخ پټ ووایه، ما ولې شرمې ځان ولې شرمې، ما ته ووایه چې دا غلطي ده، دا خبره دې غلطه کړې ده، دا مسله دې غلطه کړې ده، دا کار غلط کې، نو که د شریعت مطابق غلطي، زه به مؤمن یم چې مسلمان به بیا زه به دې توبه وباسم، او که نه صحیح وي ته نه پوهېږې نو ته نه پوهېږم، نو ته سوشل میډیا ته خېږې نو هغه مولا داسې دی او دا مولا داسې دی او دا مولا داسې دی، او چې ورته وګورې ډبل میکونه له ګورې په خپله دې ږیره هم خریلې ده، برېت دې هم خریلې دي، ږیره دې هم خریلې ده، چې د شانه راته سړی ګوري نو مسمات ښکاري د شانه، چې دا نه چې دا هلکه سړی نه دی. او یو ځای کې روان یم، یو کس سره په موټرسایکل شاته سور، ما ته مخ وایه دا کار ته مې دا ښه دی سیټ شاته سوره کړې ده او سر یې سر تور کړی دی، ما ته راکبخشي راله وایي دا ښه ده، نه نه وایي ته یې مخ ته وکړه، بیا د ښځو مخ ته څه نه ګورم، وایي نه سړی دی چې مې وکتل واقعي د مخې نه سړی ښکارېده. نن سبا دغه خلک سوشل میډیا ته راوتلي، مولا داسې دی مولا داسې دی مولا داسې دی، هغه وروړه. خو نه د عالم من حیث العالم بد او سپکه به نه وي. دا خو شامي کې هم شته، وګوره که نه د ایمان په باب کې وګوره دا څه ورته وي، د عقایدو په باب کې شامي کې شته چې عالم من حیث العالم ته څوک سپک وګوري ایمان نه خلاص. او د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې زما استاد و، زه پرې فخر کوم، ما ورسره مناسته کړې ده، ما ته مسایل اورېدلي دي، ما ته تفسیر څه حصه اورېدلې ده. علامه شمس الحق افغاني چې زموږ د دې وطن او د دې کلي نه چې د دې وطن یو لوی عالم و، زموږ باباجي به وایي په هغه وخت کې عیدګاه کې هغه اعلان کړی و، وایي د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د افغاني په شان عالم نشته. ما هغه اورېدلي دي، وایي چې څوک وایي چې د مولا هغه داسې داسې کړی نو وایي دا کافر شو، او دلیل یې سوی خو منطقي هم که نه، هغه وایي طالبان وایي چې شی مطلق ذکر شرج فرد کامل ته کېږي، نو چې مولا یاد کړه نو کامل مولا حضور پاک دی وایي کامل عالم پیغمبر طریقه اندر وکړه، احتیاط وکړه. تاسو ټولو دوستانو ته وایم عالم قدر به کوي، عزت به کوي، د طالب قدر به کوي، عزت به کوي، که الله سره مینه وي د
خدای کتاب سره به مینه الله سره مینه د خدای پیغمبر سره مینه او چې د خدای پیغمبر سره مینه حدیث سره به مینه او چې دا سپکه سو کوي نو دا خراب سړی دی دا خراب سړی بل نشته نن سوشل میډیا ټول د دغه سپکونه ډکه ده بهر کې زمارونو امام مالک صاحب هغه خبره مې کوله وخرانه زیات وګت شو هلکه به زه مختصر وکم نو هغه یو ځل حدیث و درس ته ناستو او دی کې یو سړی راغی او د خلکو په اوږو یې قدمونه واخیستل نیغ امام مالک له راغی او دی راپاسېد راپیسو ځان ته یې تر غاړه بس په دې تندي ښکل کړ امام مالک صاحب ویل که دا څو غلطۍ دې وکړې یو خو د خلکو په اوږو قدم راواخیست ممار یې د حدیثو درس بند کړ زه دې ځان ته راپاسولم ښکل دې کړم څه چل شوی دی وی بېګا مې حضور پاک دلته په خوب کې ولید ورسره ګڼ شمېر ملګري دلته راغی ما ورمنډه کړې حضرت چې سنګ راغی راتلو سره وی امام مالک څه شو مالک ابن انس چا وی هغه د ستا په ګدۍ ناستې درس کوي وی اواز کوي ورته وی تا ته چې اواز کوي دا ولیدې داسې رپېدل وی رسول الله مبارک درته فرمایي مه یېرېږه ځان ته یې را تر غاړه باسلې دي سینې پورې جوخت ونیولې او په دې تندي ښکل کړې ما وی خدایه کله به د امام مالک هغه تندي له شونډې رسوم چې بېګا پې د حضور پاک شونډې لګېدلې دي هغه سینې له به کله سینه جوختوم چې بېګا حضور پاک ورپورې سینه جوخته کړې ده ځکه مې دا خیره شوی عالم پیغمبر مبارک ځان ته را تر غاړه بس د عالم کار څه دی دغه د پیغمبر مشن مخکې کول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دغه قرآن رسول ترکت فیکم امرین دو شاید مې پرېښي دي تاسو به په هغې منګولې لګولې ګمراهان کېږئ بنا کتاب الله و سنتي دا دوه طریقه ده طریقه ورته وایي زمونږ طالبان سره کوم وایي طریقه ما یترکه المیت حضور پاک دا دوه څیزونه پرېښي دي چې څوک دا په قبضه کې والي دې ته وارث د پیغمبر وایي مالک ورته وایي دا ټکې واورئ وایي بچی چې ته وایې زما موره قسم د الله په ذات چې کله د حضور پاک د حدیثو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه دی شوی رونو علماء به قدر کوي عزت به کوي طالبانو به قدر کوي عزت به کوي من هم هر څوک چې وي هر څوک چې وي حیث ما کان اینما کان علماء قدر عزت احترام د طالب قدر عزت احترام بس پکې به نه وایي که چا کې کمي وي مخامخ ورته وایي چا کې غلطي وي په یو ملا کې ورته راشه وایه پیاله چې یې ماله ووایه درغلم او بیا ورسره اصلاح مقصد ستا اصلاح وي نو اصلاح وکړه خبره خلاصه شوه لیکن په شیشه خبرې کول غیبت کول د علما سپکول بیا د احادیثو د علما سپکول دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده او شکر الحمدلله زمونږ د تورنګزو کلي زمونږ د عمرزو کلي زمونږ جلو زمونږ میرې کې څومره دي دا د باباجي د وخت پوره طالبانو سره بلد خلک دی مونږ په دې تورنګزوالو عمرزوالو میروالو شورګرو خلکو فخر کوو فخر زمونږ د باباجي د وختونه دي په جوماتونو کې طالبان ساتلي دي خو په خوښه او په مینه ولا ډوډۍ ورکړله ما سره به په وړه دوره کې په آخري کال 2600 طالبانو 2600 په وړه دوره کې 2600 قسم په خدای چې د خلکو په جوماتونو کې نه په بیټکونو کې ځای کړل مانه به خلک خفه کېدل وی طالبان ولې نه رالیږي په بیټک کې بیټکونو کې خلکو طالبان دیره کړي دي په حجرو کې خلکو طالبان دیره کړي دي په یو یو جومات کې 10 او 15 طالبان په دې غریبه کې د خلکو ډوډۍ ورکړي زه به د تورنګزوالو دا خیر کب دا زه نشم یم زه به د تورنګزوالو د میروالو د شورګلوالو او د عمرزو د عثمانزو د ګیر چاپېره د اشنغر د مسلمانانو دا خیر کم دا مینه محبت د تورنګزوالو به زه هېر کړم سوال نه پیدا کېږي د دنیا خلک نن درته دا خبره ښکاره کړم د کراچۍ نه په خدای یقین وکړه ما ته درس افر شوی دی چې کراچۍ ته راشي یو ملګري راته راته وایي په قسمت کې پیسې نشته ما د خدای را لاهور نه ما ته په ټنډۍ خو راته بار بار وایي خبر مایه نه زه به دې کلي کې ژوند مې دې کلي کې دی پیدا ردې خاورې نه او زما مرګ به په دې تورنګزو په دې کلي کې وي بار